عمران خان وایي چې آرمي چیف مانه د معافۍ مطالبه کوي نو آرمي چیف تی زمانه معافي غواړي. آرمي چیف وایي د طاقت اوږې دی او ځکه هغه په ما باندې ظلم کوي. د عمران خان ډیر وخت پس د اډیاله جیل نه یو پیغام راغلی دی. عمران خان ډیر وخت پس اډیاله جیل کې خپلو خوریانو سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې څه خبرې شوي په هغې په دې ویډیو کې خبره کوو، خو په آرمي چیف باندې عمران خان ډیر سخت او ډیر غټ تنقید کړی دی. عمران خان الیمین ګنډاپور حوالې سره هم ډېرې اهمې او غټې خبرې کړې دي. د افغان مهاجرین حوالې سره هم عمران خان خبرې کړي دي. د افغان مهاجرین چې کوم واپسی ده د هغې حوالې سره، سیلاب متاثرینو حوالې سره هم عمران خان ډېرې اهمې فیصلې کړي دي. عمران خان په آرمي چیف باندې ډېر غټ تنقید کړی دی چې دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپله مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اډیاله جیل کې توشاخانه 2 کیس سماعت هم شوی دی چې بیا ډېر وخت پس علیما خان د عمران خان سره ملاقات شوی دی. علیما خان ته عمران خان سره د ملاقات اجازت ملو شوی دی. دغه ملاقات نه پس عمران خان وکیلانو سره هم اهم خبرې شوي دي چې دغه ملاقات نه پس بیا د عمران خان آفیشل اکاونټس نه ټویټس شو. فیسبوک پیج چې کوم د عمران خان دی هغې نه باقاعده پوسټ شو او 2 پوسټونه شوي، پارت 1 او پارت 2، چې په هغې کې عمران خان ډېر ډیټیل سره خبرې کړې وي. آرمي چیف جنرال عاصم منیر باندې ډېر غټ تنقید کړی و. جی عمران خان د جنرال عاصم منیر حوالې سره ویلي دي چې جنرال عاصم منیر د طاقت اوږې دی ځکه هغه خپل امریت جاري ساتل غواړي او زمانه د معافۍ مطالبه کوي. نو زه آرمي چیف ته وایم چې زه تا نه معافي نه غواړم بلکې تاسو زمانه معافي وغواړئ ځکه چې 9 مۍ هغه کس کړی ده چا چې CCTV فوټیج پټ کړی دی. دا عمران خان ویلي دي. جی عمران خان مزید ویلي دي چې آرمي چیف د 9 مۍ چې کومه کیسونه دي هغه د آرمي چیف یو قسم له انشورنس پالیسي ده. عمران خان مزید ویلي دي چې ملک کې د عاصم منیر حکومت ته او د دې وجه نه ټرمپ جنرال عاصم منیر سره ملاقات کو، شهباز شریف سره ملاقات کو. عمران خان مزید ویلي دي چې اوس زما خاندان هم ټارګټ کیږي. زما 2 خورۍ گرفتار شوي وو چې د هغې سیاست سره هیڅ قسم تعلق نشته دی. شارس چې زما خورۍ دی هغه یو ایتلیټ دی او هغه په دې وجه گرفتار کړی شوی دی چې زما خورۍ دی او زه کې تنهایی کې یم. آخري 3 میاشتو کې زما صرف خپل فیملی سره صرف 3 ځله ملاقات شوي دي. اور بشرا بیبي سره هم په جیل کې ډېر ناروا سلوک کیږي. دا سلوک بشرا بیبي سره ځکه کیږي چې دی د بشرا بیبي باندې ما کمزوری کوي. جی اور هغې سره داسې ظلم کیږي چې په تاریخ کې داسې ظلم چا سره نه دی شوی. عمران خان وایي چې دا هر څه د جنرال عاصم منیر په اشارو باندې کیږي او هغه ته زما دا پیغام دی چې په ما څومره دباو ته اچې نو واچوه. زما ټول خاندان ته قید کا خو هم به زه تاله سر ښکته نه کړم او حقیقي ازادۍ دپاره به زه خپل جدوجهد جاري و ساري ساتم. او جنرال عاصم منیر پاکستان سره هغه څه کوي کوم چې محسن نقوي د پاکستان ټیم سره وکړل. دا عمران خان د جنرال عاصم منیر حوالې سره دا پیغامات جاری کړي. جی اور مزید ویلي دي چې جنرال عاصم منیر په ملک باندې داسې خلک مسلط کړي دي چې دا ټول غلاګر کې دي او د دوی د غلا او د دوی د منی لانډرینګ او د دوی د کرپشن ثبوتونه ISI به وایي مونږ ته راکول په خپله باندې. ISI سره د دوی مکمل ثبوتونه چې هغه ثبوتونه به ISI مونږ ته راکول. عمران خان الیمین ګنډاپور ته ویلي دي چې ته ما سره ملاقات ولې نه کوې چې تا ته ما سره د ملاقات اجازت نه میلاویږي نو د سپریم کورټ ته ولې نه ځي. دې نه مخکې تاسو ما سره د بجټ حوالې سره هم مشاورات ونه کړل او بجټ مو پیش کو او اوس چې د KPK کم د صوبې حالات دي ته راشه ما سره ملاقات وکړو. د KPK د صوبې حالاتو نه ما خبردار کا اور زه دوباره KPK حکومت ته وایم چې سم د وفاق فیصله د اپریشن حوالې سره نو هغه KPK کې چې کوم اپریشن شروع دی نو دا د فورا بند کړلی شي. اور ګنډاپور دی په دې مسله کې اهم کردار ادا کی. خو د عوام چې کوم بل افغان مهاجرین دي نو د هغې حوالې سره عمران خان ویلي دي چې افغان مهاجرین سره کم سلوک کیږي نو زه په هغې باندې شرمنده یم. افغانیان زموږ روریان دي او هغوی دلته پناه اخیستلو دپاره راغلي وو. هغوی اوس داسې په زور باندې بهرکول اسلامي روایت او د انسانیت خلاف دي. نو دا عمران خان په خپل ټویټ کې نور هم د دنیا خبرې کړې وي خو چې کومې اهمې خبرې وي اتمار اوچت کې او په دې ویډیو کې مې تاسو سره شریکه کړي. دې حوالې سره د ستاسو سره د خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.